وګورا فضا ته دا فضا رڼا رڼا دا جامعه مظاهر العلوم نن افتتاح دا جامعه مظاهر العلوم نن افتتاح دا داسې ښکلې ښکاري دا ګلونو ګلدسته دا ماته په دنیا کې دا د هر څه نه ښایسته دا داسې ښکلې ښکاري دا ګلونو ګلدسته دا ماته په دنیا کې دا د هر څه نه ښایسته دا زړه مې پرې بایللی دا د زړه مې یو ټوکړه دا جامعه مظاهر العلوم نن افتتاح دا زړه مې پرې بایللی دا د زړه مې یو ټوکړه دا جامعه مظاهر العلوم نن افتتاح دا وګوره فضا ته دا فضا رڼا رڼا دا جامعه مظاهر العلوم نن افتتاح دا جامعه مظاهر العلوم نن افتتاح دا د نن شل کاله وړاندې د منګورې په محله حاجي هنګل کې د دین د زده کړې لپاره یو مدرسه په وجود کې راله چې د هغې نوم یې جامعه عربیه مظاهر العلوم کېښودو د طالب علمانو د سیوا کېدو وروستو د مدرسې مشرانو د یو لوی او کلاو مدرسې لپاره هلې ځلې شروع کړې چې د منګورې د ښار نه بهر د انګرو ډېرۍ په مقام ورته ځای میلاو شو چې د 3 کال وراثې د جوړېدو کار شروع دی نن په هغې کې 2 منزله عمارت تیارېدو وروستو د حضرت مولانا پیر بارک الله صاحب په لاسونو مبارکو باندې د هغې پرانسته وکړه د مدرسې د پروګرام باقاعده آغاز د تلاوت کلام پاک نه وشو او د سردار کائنات حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ته د عقیدت پیرزوندې وړاندې کړې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين فمقام عصامہ کی جلال خور خور دے مدینے تراشا دل تحالت نور نور دے مدینے تراشا دل تحالت نور نور دے فمقام عصامہ کی جلال خور خور دے مدینے تراشا دل تحالت نور نور دے د مدرسې په حوالې سره شیخ الحدیث حضرت مولانا صدیق احمد صاحب وویل چې مدرسه همیشه د تنګ دستۍ په حالاتو کې خپل کار شروع کوي او بیا ورته د الله پاک د مدد دروازې کولاویږي دا تاریخ نه دی د مدارسو مدارس همیشه د پاره د قسمه پرسه په عالم کې د تنگ دستۍ په حالت کې خپل کار شروع کوي او بیا د الله تبارک وتعالى د طرف نه د فتوحات دروازې کولاویږي او الله پاک هر قسمه سہولت ورکوي الله تبارک وتعالى هر قسمه رعایت بیا ورکوي لیکن د کار شروع کول په دغه آسایشونو باندې موقوف نه او دغه عمارت په جوړېدو باندې موقوف نه وي که داسې وی چې اول بلډینګ جوړوه او بیا به د دین خدمت او کار شروع کیږي نو دا د نبوت دا سلسله به الله پاک داسې نه وای چلولی دا تعمیر چې تاسو یې نه د دې شاته صرف او صرف د علماء کرامو او د دې ناستو طلباء کرامو او کم چې د مظاهر نه وتلي دي او د هغو فراغت شوی دی د هغو دعاګانې دي په هر مجلس کې په هر دستاربندۍ کې په هر پروګرام کې زمونږ استادانو
او په درخواستونو باندې علما کرامو ته دعاګانې درخواستونه کړي او زمونږ استادانو با بلا ناغزه به دا ووایم چې داسې کلاسونه پکې دي چې هر سحر به هغو ختم کو د مدرسې دپاره به دعاګانې غوښتې په کلاسونو کې به طلباو دعاګانې غوښتې هغې دعاګانو ته الله وجود ورکو او نن الحمدلله د مظاهر یو نوی بلډینګ ستاسو مخې ته دی زمونږ بس د یو وړه یو دا ارمان و چې یا الله دې کل و دې مدرسې ته مونږ راځو او سم خوشحالي دې وده طالبان زمونږ نه زیات تادي کوله موږ د طالبانو نه زیات تادي کوله جو هغه ارمان الحمدلله نن افتتاح وشوه نو د دې طلبه کرام زه انتهایی شکریه ادا کوم ځکه چې موږ ولا ټایم نه دی ورکړی بیا هم د مدرسې دپاره خلکو ته یې ویناګانې کړي چې زموږ د مدرسې دپاره سره تعاون وکړي په دې مدرسه کې 100 استادان دي چې 350 طالب علمان ترېنه د دین زده کړه کوي لیکن مدرسه کې دا دوه چته بلډینګ د دوی ضرورت نشي پوره کولی چې له وجې نه د مدرسې مشرانو د دې لپاسه د نور کار اراده هم کړې ده که څوک هم د دوی سره څه قسمه مدد کول غواړي نو مدرسه جامعه مظاهر العلوم سره دې رابطه وکړي. سمد انجم پاسون نیوز انګرو ډیری سوات.